बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस मफ़हूम दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, पिंज़ खबरें पिंज़ो खबरों न मख़्की गनीमत वगणै। इग़्तनिम ख़म्स क़ब्ल ख़म्सिन। पिंज़ खबरें पिंज़ो खबरों न मख़्की गनीमत वगणै। द दुनिया ज़िंदगी द मर्ग न मख़्की गनीमत वगणै। औ ज़वानी द बूढ़ावाले न मख़्की गनीमत वगणै। औ सेहत द बीमारी न मख़्की गनीमत वगणै। औ मालदारी द गरीबई न मख़्की गनीमत वगणै। او فراغت د شغل نه مخکې غنیمت وګڼئ. اوس دا زندگی، دا ځواني او دا صحت او دا مالداری او دا فراغت دا د الله نعمتونه دي، او دا د الله نعمتونه صحیح استعمال شي، یعنی زندگی صحیح استعمال شي، څنګه چې الله غواړي داسې استعمال شي، او د ځوانۍ صلاحیتونه او قوتونه دا صحیح استعمال شي، او صحت الله را کړ دی دا صحت چې کوم دی صحیح استعمال شي، مال الله را کړ دی دا صحیح استعمال شي، او دا فراغت الله را کړ دی دا وخت چې کوم دی دا صحیح استعمال شي، دا یې صحیح استعمال شي د دې زندګۍ او د دې ځوانۍ د دې صحت او د دې فراغت او د دې دا صلاحیتونه او دا قوتونه صحیح ځای استعمال شي، صحیح ځای دا صلاحیتونه دا قوتونه استعمال شي کنه. ځکه قیامت پر ورځ به د دې په باره کې چې کوم دی تپوس کیږي کنه. حدیث مفهوم دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت پر ورځ به سړی د خپل د ځای نه قدم اوچتولی نشي تر څو پورې چې دنه څلور سوالونه ونشي. زندگی دې څنګه تیره کړده، او ځواني دې په څه کې خرج کړده، مال دې څنګه ګټل دی او څنګه دې خرج کړ دی، او خپل علم باندې دې څومره عمل کړ دی. نو دا صلاحیتونه او دا قوتونه په صحیح ځای باندې استعمال شي. الله رب العزت مالهم په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي، او څومره اوریدونکي دي ټول الله رب العزت په دې باندې د عمل کولو